زما عزتمنو قدرمنو درنو مسلمانانو وروڼو، زمونږ د حضرت په سرپرستۍ کې چې هغوی تشریف فرما هم دی د بنو د سالانه اصلاحي اجتماع ده. دا مونږه چې اوس موجود یو د عالم مشاهد د دنیا ده، دی پسې مختلف مراحل په انسان باندې را روان دي. مرګ هر څوک مني او د مرګ نه انکاري نه دي، او بیا حقیقت دا دی چې د مرګ نه پس دوباره ژوند کېدل دي، او بیا عالم آخرت ته دا نه ختمېدونکی ژوند دی. انسان په دنیا کې د خپل ځان او د خپل اهل و عیال خیال ساتي د دوو خبرو، نفع او خیر زما لاسته راشي، او د شر نه او مصیبت نه او تکلیف نه او سخت ورځې نه بچ، او زما اهل و عیال بچ. او په دنیا کې سخته چې راځي د بیماری په شکل کې راشي، د یو مصیبت او آفت په شکل کې راشي، او د مال د نشوالي د فقر په شکل کې راشي، د عارضی لوګي تندې په شکل کې راشي، او بیا انتهای په دې باندې کېږي چې انسان مړ شي. لیکن د دنیا د ژوند دا که په هر حالت کې انسان وي، که راحته کې وي که تکلیف کې وي، که روغ دی که رنځور دی، که مالدار دی که فقیر دی، په هر حال کې به د دې انتها په مرګ باندې کېږي. مرګ نه خلاصې نشته. دې نه معلومه شوه چې دا ظاهري نفع او ګټې دا حقیقي نه دي، او دا ظاهری د دنیا نقصان او تاوان دا حقیقی تاوان او نقصان نه دی. ځکه الله جل شانه قرآن کریم په دې آیت کې فرمایي چې کوم مستاسو په وړاندې تلاوت کو، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے مؤمنانو تاسو خپل ځان او خپل اهل و عیال او ټبر دا د اور نه بچ کئ. قوا انفسکم واهلیکم نارا، دا آغا اور نه بچ کئ، وقودها الناس والحجاره، چې دا غي خشاک خلق دی او کانی دی. او انسان د غوخه جوړ وي، غوخه چې په اور باندې وغورځي نو اور ورسره مړ کیږي، لیکن دا داسې اور دی وقود هغه سیس ته ویل کېږي چې هغې سره اور تیزیږي چې اور ته یې واچي، لکه اوچ خشاک، پتری، پوګ، لرګی اوچ، دا چې اور ته واچي دې سره اور تیزیږي. تیل چې په اور باندې واچي دې سره اور تیزیږي، هغه سیس ته وقود ویل کېږي. ما یتوقد به النار، جس سے آگ بھڑک اٹھے، چې کوم سیس سره اور تیزیږي. د دنیا اور په کانو سره او په غوښې سره او لونسی سره مري، او د آخرت د اور خشاک او وقود چې کوم دی نو هغه انسانان دي. الناس والحجاره. الله دې مونږ وساتي چې د الله جل شانه په عدالت کې د چا په حق فیصله شي چې دا سړی جهنمی دی، هغه به جهنم ته ځي. ډېر خلک به داسې د هغه ورځې د ذلت نه به دې الله وساتي چې هغوی به جنت ته مخامخ شي، او بیا به د هغوی په باره کې د جهنم فیصله وشي. طبرانی رحمه الله په خپل معجم کې لیکلی دی، یو حدیث یې راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، زه به عینه حدیث تاسو ته نه نقل کوم، د هغې مفهوم
هغه دا دی بعضې خلک به د جنت مخې ته د جنت دروازې ته ودرولی شي، هغوی به د جنت هغه دننه منظر وویني، بعضې د هغې خوشبویانې، د هغې مزې، د هغې باغات، د هغې میوې دانې، دا هر څه به وګوري. د دوی به زړه کېږي چې مونږ بس درنګ ته ساعت ته زمونږ باره کې فیصله کېږي، مونږ به جنت ته داخل شو. بیا به د الله جل شانه د طرف نه فیصله راشي چې دا خلق واپس کړي او جهنم ته وغورځوي. دوی به حیران شي، دوی به وایي چې یا الله تا زمونږ په باره کې د جهنم فیصله کولی، بیا به دې راته دا ساعت او دا ورځ نه خوله چې مونږ جنت ولیدو، د هغې خوند مزې مونږ ولیدې، اوس بیا مونږ جهنم ته ځو. دا خو ډېره سخته ورځ، مخکې نه چې فیصله شوې زمونږ په دې سختۍ کې به لږ کمی و. الله جل شانه به فرمایي دا مې ځکه وکړل چې تاسو به عمل نیک کولو، د خلکو په وړاندې به مو کولو، کله چې به ځان ته شوئ نو بیا به مو هغه عمل هغسې نو. تاسو د خلکو نه یریدئ او زما نه یریدئ. تاسو د خلکو د خوشحالولو، د هغوی د راضي کولو دپاره داسې کول او زما د راضي کولو دپاره منه کول، که مو داسې کول نو بیا مو ځان ته مو هغسې عمل کولو. دا به هغه ریاکار خلک وي، مراؤون، چې دی عمل نیک کولو لیکن په هغې کې اخلاص نو، عمل نیکو په هغې کې للهیت نو، د الله رضا او خوشنودي نه وه. اخلاص، للهیت، د الله رضا او خوشنودي هغه په عمل کې ضروری ده. یو عمل نیک پکار دی، بل د عمل طریقه نیکه پکار ده، درسته پکار ده، بل په هغه عمل کې اخلاص او للهیت پکار دی. ځکه محدثین حضرات چې خپل کتاب مصدر کوي د احادیثو، نو بعضې حضراتو دا حدیث په ابتدا کې راوړی دی او بعضې د کتاب په منځ کې راوړی دی داسې مناسب ځای کې، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. دا عمل دارومدار په نیت باندې دی، نیت دی د الله رضا وا، نو عمل به دی الله جل شانه څخه لیکلی کېږي او الله جل شانه به اجر درکوي. او که په نیت په عمل کې دی نیت خراب و، مقصد دی خطا و، بیا د اجر د هغه چا نه غواړه چې چا دپاره دی عمل کړی. او حدیث جبریل کې چې محدثین حضرات ذکر کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جبریل علیہ السلام تپوس کوي مل احسان یا رسول الله، احسان څه شی دی؟ قال الاحسان ان تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان دا دی چې ته د الله بندگی داسې کې لکه چې ته الله ویني، خپل رب ویني، په دې خپل سترګو یې ګورې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که چېرې هغه ته نه ویني، دنیا کې نشي لیدی، هغه خو تا ویني. دا تصور وکړه چې ما رب ویني، نو چې ته ځان ته په کور کې نو بیا دې رب ویني، چې ګناه کې هم دې ویني، چې نیک عمل کې هم دې ویني. دا کسان به الله جل شانه په دې واپس کړي چې تاسو ته مې وښولو او اوس تاسو مستحق زما څخه د اجر نه یې، جهنم ته لاړ شئ. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل اهل و عیال او ټبر او بال بچ د اور نه وساتئ، بچ کئ د اور نه. مونږ د دې نه بچ کوو چې بده ورځ په دې اولاد مې را نشي، چې د بل نه سوال نه کوي، چاته پاتې نشي، د چا نه وروستو نشي، په مال کې، په کور کې، په کاروبار کې، په عہده و منصب کې خلق ورپورې ونه خاندي. الله جل شانه فرمایي دا د ځان او د اولاد د بچ کېدو ځایونه، ځکه چې دا تاوان عارضي دی، دې تاوان پسې شاته عظیمه ګټه ده، خو که عمل درست وي او په درست سمت کې وي او اخلاص پکې وي او حقیقي معنو کې بچ کېدل د تاوان د آخرت نه دي چې هغه دایمي دی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې انسان ته پکار دی چې خپل ځان دې سوچ وکړي، په دې دنیا کې زما وخت تیر شو،
ما سو گٹل سے میں بایلل تاوان میں سو کو گٹا میں سوک حقیقت کی زما کم طرف تتللی دا آغا زید پارا ما سا تیارے کڑے دا آغا زید پارا تیارے انتہائی ضروری دے دا دے حضراتو دا موبائل خطا کسیم دا دے حضراتو پا صحبت کے دغا تیاریز دکیگی عمل صالح او عمل صحیح طریقے صحیح پاغے کے اخلاص او للہیت او داغے عمل اثر بھی د نیکانو خلقو په صحبت کې چې سړی کینی داغه په ایمان کې قوت پیدا شي هغه ته نور یقین نصیب شي او داغه نور او برېښنا او رڼا کې دی چې کوم دی نو داسې زونه د تخکاری چې دنیا باندې غلاف او پرده پروزي آخرت و تخکار شي دی یوازې د خبره د عمل د وجود په یو ځای کې هغه پر اثر وي هغه ماحول بدلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې په مختلفو ادوار او ازمنو کې داسې خلق په مختلفو ځایونو کې تیر شوي دي چې یو کس چرته کې دیرا چولی د هغه ځای ټول ماحول ځان سره بدل کړی دی د هغې وجه دا وه چې د هغه ایمان او یقین هغه مضبوط د هغه د زړه سترګې په الله جل جلاله باندې وي هغه خپل زړه مزکا کړی و دا د الله جل شانه فضل او د نیکانو خلقو د ماحول او د معاشرې نه اثر غشته و هغه اثر او هغه رنگ په هغه باندې خته و قرآن کریم کې الله پاک فرمایي صبغة الله ومن احسن من الله صبغة الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بارک فرمایي دا الله رنگ د یغشته دی او دا الله جل شانه د رنگ نه د چا رنگ خره بیا دا غي په تبع کې هر یو مسلمان مؤمن چې د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت او د لارې متبع او د صحابه او طریقه او ढंग او طرز اختیار کړي هغه رنگ پاغي باندې خي حسن بصری رحمه الله جلیل القدر تابعی دی صحابه کرام لیدلی دي د صحابه کرام په مجلس کې ناس دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه معاشره او داغه مجلس د صحابو مجلس کې ناس ته علم داغه نزد کړو رنگ په داغه خته بیا د دې د تربیت په بچپن کې په وړوکوالي کې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجراتو کې شوه دی کوټګۍ کې د مور بی بی خیره هغه د ام سلمہ رضی الله عنها وینځوا داغه خدمتګار وا خدمت به کولو ام سلمہ رضی الله عنها ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور بی بی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوجه مطهره د بی بی ده او په علم کې په فقه کې ازواج مطهراتو کې دا دویم نمبر ده ډومبه ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها بیا ام سلمہ رضی الله عنها د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې به د حسن بصری رحمه الله مور خدمت کول دا ماشوم پیدا شو حضرت ام سلمہ رضی الله عنها د په پیدایش باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کړو چې خوشحالۍ اظهار کړي سمره دعاګانې به کړي او بیا د خوش قسمتی دا چې کله به مور کار کولو خدمت به کولو په کور کې یا بلری وا او د بجړل نبی ابو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها په غیږ کې ونیولو به ځان سره جوخ کو کله کله به تخپل ته په خله کې ورکو چې په دې باندې قلار شي دا غ سعادتمن او خوشبخت انسان دی او زمونږ د صوفیاو سلسله حضرت حسن بصری رحمه الله درسي دا حسن بصری رحمه الله په واسطه باندې حضرت علی کرم الله وجهه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن بصری رحمه الله هغه اثرو چې د په جبه کې الله جل شانه دومره اثر اخو داسې خوږی خبرې چې خلک به د بیان کې ناستو چا به رب نوالو او بیا به په یو بیان کې په سونو په زرګونو خلک هغه د ګنا نه باغی توبه است کافر به مسلمانان شو دا غي د حکمت نه ډکه خبرې هغه ځان سره خلکو محفوظ کی دا غي اثرات د ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجراتو
ماحول او معاشره او د صحابه کرام صحبت د مدینه منورې نه بیا بصری ته تللی دی، ځکه په حسن بصری باندې مشهور دی. یو ځل د حجاج بن یوسف په دور کې دی په بصره کې دی، حق گویی، ایمان مضبوطیا او د زړه جلا، هغه دا حالت ته چې حجاج بن یوسف په عراق کې یو محل جوړ کو، هغه باندې ښه خرچه کړی و. حجاج بن یوسف مشهور کس ته، صفاک هذه الامه، باقی الله جل شانه ته پته لږه څه وسره کوي. نو محل جوړ کو چې محل تیار شنو، حجاج بن یوسف خلکو ته چې کوم علماء مشایخ یا سربراورده خلکو دا علاقې مخاوريس خلک هغه ټول راغون کل ویتا است دعوت، او مطلب دا و چې دغه محل وګوري، د دین محظوظ شي او بل بیا ما لپاره دعا وکړي د ژوند او ګدوالي او چې دې محل کې زه وخت تیروم. نو خلق لاړو، دعوت یې کړو. حسن بصری رحمه الله هم روان شو. ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې کله په ظاهر صورت کې د یو انسان او د بل انسان د دوو کسانو عمل یو شان ښکاري، لیکن نیت کې فرق وي. یو نیت خوي د بل نیت هغسې ني، یا نیتونه دواړه ښه دي لیکن د یو ډېر اعلی دی د بل هغه درجې ته او مرتبې ته نه رسېږي. کله چې سلیمان ابن عبدالملک بادشاہ د مسلمانانو وفات کېدو، رجاء ابن حیوه رحمه الله تابعی دی، عبدالله ابن عمر صاحب شاګرد دی، هغه خاص کسو او ډېر هوښیار رجاء ابن حیوه رحمه الله مشهور محدث او عالم او تابعی دی. هغه ته په کاغذ کې ولیکل، تفصیلي واقع د ټول نه بیانوم، د سره مشوره وکړه چې ما پسې بادشاہ څوک شي. فلان کې رجاء ابن حیوه رحمه الله مشوره وکړل چې صاحب خو د دې قابل نه دی، دلته موجود نه دی، فلان کې په جنگ دی، زامن یاد کړل، هغه لږ تیلا نوې نوې په ځوانۍ کې داخل شوی دی، هغه حکومت نشي سنبالولی، فلان کې آخر کې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نوم واغشت. چې دا څنګه دی؟ وی دی ټیک دی. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې د چا خلافت او د چا بادشاہي او حکومت د خلفای اربعه راشدو په طرز باندې، هغه د رجاء ابن حیوه رحمه الله په مشورې سره سلیمان ابن الملک ځان پسې بادشاہ کړی. کاغذ راړو، تفصیلی واقعه د ډېره اوږده او زه مختصروم. جماعت ته رالو، عمر ابن العزیز رحمه الله په مخه ورلو، ځان ته یوازې دې تپوس کوي چې ما ته ووایه په دې کاغذ کې نوم د چا دی؟ دی ورته وایي چې نیخ یم دته. وی ما ته یې وښیه بل څوک شته دی؟ وی نه. وی ما ته ووایه که چېرې زما نوم وي پکې چې زه لاړ شم، بادشاه لا ژوندی دی، زه هغه ته ووایم چې صاحب ما معاف که او دا خلافت بل چا ته حواله که، زه د دې اهل نیم، دا په ما باندې غټ بوج دی. هغه ورته وایي چې نه، د هر چا نوم چې دی پکې بند کاغذ دی، زه به په خپل ځای کې سپړم اعلان وکړو. هشام ابن عبدالملک چې د سلیمان ورور، هغه ته په مخه ورلو، ورته وایي چې دې کاغذ کې د چا نوم دی؟ دی ورته وایي چې نیخ یم درته. ورته وایي چې ما ته یې وښیه چې زما نوم پکې شته او که نه، ځکه چې زما نه خو زیات اهل له حکومت دې وخت کې بل څوک نشته. هغه ورته وایي چې نه، ستا نوم دی که د هر چا چې دی تا ته یې نه ښیم، زه به په خپل ځای ښیم. چونکې دا خاص کسو د بادشاه ده ته چا کش نشو کولی. رجاء ابن حیوه رحمه الله منبر باندې کېناستو، ټولو خلکو ته وایي چې بادشاه په دې کې د چا نوم لیکلی، تاسو ټول د هغه کس په خلافت باندې بیعت کوئ، ټولو په یو آواز سره وایي چې بالکل موږ ته منظور دی هر څوک چې. بیا اوس پړدو په هغې کې د عمر ابن العزیز رحمه الله نوم واغشت. عمر ابن العزیز رحمه الله وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. او هشام ابن عبدالملک چې کوم دی نو هغه هم وایي انا لله و انا الیه راجعون. دواړو دا جمله وایي، لیکن د یو نیت کې یو څه دي، د بل په زړه کې بل څه دي. هشام ابن عبدالملک په دې خیال وي چې ما ته حکومت او خلافت زما د لاس نه لاړو وي، د عبدالملک د اولاد نه حکومت اوته بل چا ته لاړو،
ځکه چې عمر د عبدالعزیز او د عبدالملک نو، او عمر بن العزیز رحمه الله په دې انا لله و انا الیه راجعون وی چې دا مصیبت زما تر غاړه شو، دا به زه څنګه پورته کو. کله د دوو کسانو عمل یو شان وي لیکن دا یو نیت یو وي، دا هغه عمل په هغه کاته کې لیکل کېږي چې څنګه نیت وي. د بل نیت ښه دی نو د هغه عمل په هغه کاته کې لیکل کېږي ځکه چې اراده او نیت یې ښه دی. نو عرض مې دا کولو چې حسن بصري رحمه الله هغه دا موقع منتوي چې راشه دا خلک راغلی دی او دی ته بیان کوم او دا حق د دوی وړاندې کوم. هغه سره ته هغه هم دننه شو، خلک هم تللی وو، علما هم پکې وو. حسن بصري رحمه الله ودرېدو، بیان یې شروع او په هغه بیان کې دا ووایي چې ای خلکو تاسو ته پته ده نمرود په دې ځمکه باندې تېر شوی دی او هغه محلات او قصور تیار کړي، هغه باغات تیار کړي، د هغه قصرونه او ماڼۍ هغه هم ټول هلاک او تباه او برباد شول، او د فرعون قصور هم برباد شول او فرعون په خپل هم غرق شو په دریاب کې، الله جل شانه تباه کو. نمرود په دې ځمکه باندې قصر او برجونه جوړ کړي وو، هغه برجونه هم ټول لاړل او د هغه قصر هم تباه شو او نمرود په خپل هم تباه شو، هلاک شو. دا یو قصر دی، نو د نه مخکې دې خلکو دا جوړ کړي دي، دا به هم تباه کېږي او د دې انجام بربادي ده. دې ته چې تاسو وګورئ نو ګورئ دنیا طرف ته مو پام نشي، آخرت د نه دا هیر نه کړي. دغسې یو څو خبرې وکړې، د هغې نه پس بهر ووتو لاړو. حجاج ابن یوسف رالو، خلق ناست دی، دسترخوان به لګي، اوس خلکو ته یې ړومبی خبرې وکړي، ښه یې سپک کړل. ورته ویې تاسو فلانکي ډنګړي هغه چې څنګه تیز و هغه خپله تیزي خلکو ته وښوله. یو سړی راځي هغه په خپله غلام دی او د غلام زوی دی او هغه داسې بیان کوي او تاسو هغه ته څه ویې نه. دا حسن بصري رحمه الله هغه اثر و چې کوم هغه د صحابو صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټګیو کې وخت تېرېدل او د امهات الام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها د هغه په غېږه کې اخیستل او کلارول، د هغې هغه اثرات الله جل شانه مضبوط ایمان ورکړی. بیا حجاج ابن یوسف چې خبرې وکړي ښې خلک یې سپک کړل، بیا یې وویل چې تاسو به اوس وګورئ د ده وینه زه تویوم او په تاسو به سکوم. یو طرف ته هغه قتلول او بیا د هغه وینه او په تاسو سکوم. قهر کې او سخت غصه کې و چې څنګه د هغه عادت و. بیا امر وکړو وی تور راړئ، تور یې راړه، بیا وی سرمن راړئ، لاندې وی سرمن اچوله چې څوک به یې قتلول وغیر راړه. بیا وی جلاد ته آواز کوي، فوراً جلاد حاضر شو. بیا خپل خصوصي سپایان واستول، ویدو کوي دی راولئ ابو سعید کنیتو د حسن بصري رحمه الله. حسن بصري رحمه الله پولیس والا ورپسې لاړل، نیولې راوستو. ټول خلک ګوري، حیران دي، خلک هم رپېږي چې دی به ده سره څه کوي، قتلی وي موږ سره به څه کوي. چې څنګه حسن بصري رحمه الله په هغه قصر را دننه کېدو نو مسکی و، خندلې، خو په ژبه باندې الفاظ وی، کلمات وی، شونډې خوځېدې. بهرحالو حجاج ابن یوسف د تاونه لاندې ګوري چې مخامخ خو کتل حسن بصري باندې نظر پرېوتو او هغه مسکی و، एकदम په باندې رپېدل شروع شو، تزلزل شو. خلق حیران شو چې دا ولې، او چې حسن بصري راغلو نو ورته وایي چې هنا ابا سعید هنا دې ځای کې کښېنه، دلته کښېنه، دلته کښېنه. ځای ورته داسې پرېښو لکه کشر چې خپل مشر ته ځای پرېږدي. حسن بصري رحمه الله ورسره کښېناستو. خلکو وایي چې دا د مخکې اراده څه وه، دا اوس حالت څه دی. او بیا ترې د مسلو تپوسونه کوي چې د دې مسلې څه حل دی، د دې مسلې څه حل دی، د دې مسلې څه حل دی، مختلف سوالات. بیا د هغې نه وروسته قیمتي عطر راوغوستل او حسن بصري رحمه الله ته په خپلو لاسو په ږیره باندې او په بدن باندې ولګول او بیا ورته وایي چې صاحب تاسو تلی شئ. حسن بصري رحمه الله روان شو. ورپسې شاته د حجاج خاص کس لاړو چې مجلس برخاست شو. هغه ته تپوس کوي چې صاحب دې سړي خو توره راغوستې وه، سرمن یې راغوستې وه، جلاد یې راغوستی و، او بیا د هغه دا حالت شو. دا ما ته ووایه چې ته را دننه کېدې نو ستا په دې شونډې دې خوځېدې په دې الفاظ څه هغه عربۍ کې دي هغه الفاظ حسن بصري رحمه الله چې کوم ویلي خو زه پښتو کې ترجمه کوم مختصر. ما ووایي چې ای د کائناتو ربه،
ته د حجاج مربه او زمام ربه او تا په ابراهیم علیه السلام باندې د نمرود بل اور هغه یخ کړو په سلامتیا سره د حجاج د غصه ما د پاره یخه کې سلامتیا سره دغه الفاظ ما ویلیو بیا نور نه خبر د ورځ مې دا کول زما عزتمندو چې د صحبت اثر وي زمونږ ماحول او معاشره دا نن سبا ټول ګډوډ دی دا خطا دی په هر طرف باندې زمونږ چې چرته ناسته دی په کور کې زمونږ معاشره او مجلس جدا د سحر نه تر ماښامه پورې دغه تذکره د اولاد په مخ کې د ښځې په مخ کې د کاروبار د پیسو د نوکرۍ د بچو د تعلیم او هغه تعلیم چې هغه عصري علوم دي څه به کېږي څه به نه کېږي د کور به څه کېږي د هلکانو د رشتې به څه کېږي دا به بغس قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ جس کی ایندھن وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں آغا اور نہ خپل ځان او اهل و عیال وساتئ چې د هغې خشاک هغه څه شی دی هغه خلق دي وکاڼي دي مشرکین نافرمانه او کافر به هغه اور ته اچولی کېږي او هغه کاڼي چې د بوتانو خلکو به د هغې پرستش کول هغې ته به یې سجدې لګولې هغه کاڼي به اچولی کېږي په دې به د اور تیزیږي زما عزتمندو دغه اجتماع د حضرت پر سرپرستی کې په دې فکر کې ده چې مونږ لار خطا کړي ده کوم نفع او نقصان کوم نفع حاصلول دي او کوم نقصان نه ځان بچ کول دي او مونږ په کوم طرف باندې روان هسې نه چې ناڅاپه په مونږ باندې مرګ راشي بیا نن سبا دور د داسې فتنو دور دی چې په مسلمانانو امت مسلمه پسې مختلف سازشونه مختلف جماعتونه مختلف بادشاهی او ملکونه او حکومتونه او مختلف قوتونه هغه لګېدلي دي چې مسلمان په کومه توګه باندې د الله نه لرې کېږي د جماعت نه لرې کېږي د دین نه لرې کېږي د اولیاء الله نه لرې کېږي د عباداتو طاعاتو نه لرې کېږي د نیکو اعمالو صالحو نه لرې کېږي هغه لارې چارې په دی کې اختیار شي تفرق او انتشار دی د رونو په خپله کې نه لګي د اولاد نه مور او پلار سره نه لګي د ښځې او د خاوند په منځ کې نه لګي دا ناچاقي د پرون زموږ یو ملګری دی هغه نه مې تپوس وکړو ما ته وایي چې زه کور ته د وخته تلل غواړم ما ورته وی چې ولې وی مور مې بهر مې رور دی مور مې هلته کې ده هغه سره په امریکا کې دی که په انګلینډ کې او پلار مې دلته دی مې پلار دی ولې نه تلو پلار به دې م تلی و نو وی چې پلار او مور مې په خپله کې ورانه ده دومره کاله وشول چې ورانه ده او د پلار مې چې کوم دی نو زمونږ سره هم نه لګي هر یو کس ځان ته وخت په کور کې تیری دا څه ژوند دی د دې وجه دا ده چې مونږ لار خطا کړې ده الا بذکر الله تطمئن القلوب اللہ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ چمٹ جاؤ دلوں کو چین نصیب ہوگا دلوں کا اضطراب ختم ہو جائے گا دلوں کی بے چینی ختم ہو جائے گی دا اللہ جل جلالہ ذکر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا او ذکر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ نہ دے دا ذکر دے ذکر لسانی پزړه سره الله یادول دا ذکر دی دا الله جل شانہ د صفات و تذکرہ دا ذکر دی دا الله جل شانہ کلام پاک تلاوت کول داغه ترجمه او تفسیر دا ذکر دی د دین د مسائل و تذکرہ دا ذکر دی ټول دین دا په ذکر کې شامل دی ټول دین په ذکر کې معاملاتو نه چې دین اوزي چې دین پکې وي ذکر پکې وي د الله یاد پکې وي نو معاملات دین دی او که د الله یاد تیوزي نو معاملات دین نه دی هغه بیا څه شي هغه بیا د حلال او د حرامو په منځ کې تمیز ختم شي دا حلال دی او که حرام دی که سود وي که رشوت وي که غصب وي که ظلم وي که خیانت وي مال را جمع کوي دې کې د الله ذکر نشته د الله یاد که د دې معاملاتو د کولو په وخت کې د خدای یاد وی نو د به چې سود خو حرام کړی دی خدای واحل الله البيع وحرم الربا بیا به د سود نه ځان بچ کولو معاملاتو نه ذکر د الله اوتو عباداتو نه ذکر د الله اوتو حضرت انس رضی الله عنه د شام نرالو جاړي شاوته وی چې سیب ولې جاړي وی کومه خشوع چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مسکی لیدلی و مسکوي خو خشوع نشته قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مومن
کامیاب دي هغه مؤمنان چې کوم په مسکی دغه خشوع ده. د مؤمنانو نور صفات ټول دی پسې الله جل جلاله په کلام پاک کې 13 سپاره کې ذکر کړي، لیکن ابتدا کې الخشوع فی الصلاة، الخشوع فی الصلاة دا ذکر کړي. په مسکی د سترګو خشوع، د لاس خشوع، د سر خشوع، د بدن خشوع، د خپو د پنج خشوع، په لستو کې خشوع، په قرات کې خشوع، په ثنا کې خشوع، په تشهد کې خشوع، هر یو ذکر کې خشوع عاجزی چې دا الله جل شانه ته لګي. طریقه دې درسته وي دا په خشوع کې داخل لا. هر یو اندام دې په هغه ځای وي چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ته. د سترګو نظر په کوم ځای پرې وتل پکار دی، لاس کوم ځای کې خودل پکار دی، چې هغه سینې د خشوع نه ده. د زړه خضوع او عاجزی دا خشوع ده. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایل چې موږ هغه څه کوي جمع سره کوي، لیکن خشوع در کې نشته. جاړم په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه خشوع وته. نو عرض مې دا کولو چې په ذکر الله کې ټول دین داخل دی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے مؤمنانو په دین کې پورا پورا داخل شئ. ظاهر کم دین، باطن کم دین، عقیده و عبادات کم دین، معاملات و معاشرت کم دین، اخلاقیات کم دین، پزان تا احکامو کم دین، په شعبو کم دین، په هر ځای کې پاغي کې دین راشي. جماعت سره دین خاص نه دی، د مس سره دین خاص نه دی، دا په معاملاتو کې دی، په معاشرت کې دی. حدیث مبارک کې راځي الله جل شانو په ورځ د قیامت تپوس کوي. یو بنده به مخه ته ودرولې زما بنده ز بیمارم تا زما تپوس نو کړي. ابو وی یا الله تو خود بیماری نه پاکه، تو خود منزه، تو خود مخلوق پشان نه پتا بیماری نه راځي. وی زما فلان کې بنده ستا په گاوند کې بیمارو، تا داغه تپوس نو کړي. که داغه تپوس دې کړي وي لوجدتنی عنده، مجھے ان کے اس کے پاس پاتے. تا بزال تمنتے وے، یعنی آغا ځای کې بزتا ته حاصل شوی، بس تا چې څه غوښتل ما بدل کړي. فلان کې تګیو، زه تګیو متا ما ته وبنوي را کړي. بیا به بنده وایي چې یا الله ته خو تګی کېږي نه، وی زما فلان کې بنده هغه تګی شوی او تا هغه ته وبنوي ورکړي. بیمارم زما تپوس ته نه وی راغلی، یا الله ته خو بیماری کې نه، زما فلان کې بنده بیمار. دغسې به ورته هر شی یادوي. د زما عزتمندو دین په معاشرت کې دین، د ښځې حقوق په خاوند سي، د خاوند حقوق په ښځه باندې سي. دا هر څه د اجتماعاتو نه علاوه په کربوغه شریفه کې ټول کال او د دارالایمان چې څومره ذیلی مراکز دي هغې کې ضمنن بیانېږي. زمونږ د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه په سرپرستۍ کې دا غټې غټې خبرې د دین ټولې بیانېږي. یو خو هغه عالم دی چې هغه باقاعده عالم جوړېدل غواړي، طالب دی او په مدرسه کې باقاعده سبق وایي. د هغه 10 کاله 12 کاله په مدرسه کې تېرېږي. تاسو یو کس عالم نه دی، هغه په 40 ورځو کې د دین د غټو غټو مسایلو نه ځان واقف کولی شي. که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینیر دی، که هغه زمیندار دی، که هغه دیاړیمار او مزدورکار دی، که هغه دکاندار او تاجر دی، که هغه هر څه چې دی، خپل ځای کې یا هلته لاړ شه، دین زده کا، په دین باندې تلل زده کا، تاکې به یو احساس پیدا شي، یو فکر او سوچ به در کې پیدا شي، په تا کې به بیداری راشي چې دا زه په اوسه پورې په کوم سوچونو کې پروت یم او ما ته څه کول پکار دي. زما عزتمندو فتنې دي په امت باندې را روانې دي. الله جل شانه دې موږ د هر شر او هر فتنې نه وساتي. د هغې نه ځان ساتل دا انتهایي ضروري دي. بچ کېږي به هغه کس چې مخکې نه د ځان دپاره بندوبست د بچ کېدو کړی. درمیان قعر دریا تخت بندم کرده، باز میں گوئے کہ دامن ترمکون ہوشیار باش. چې د سیند د اوبو نه غرقېدو نه ځان بچ کې، نو انتظام به په غاړه باندې کې. په میدان کې اسونه نه سربېږي چې کله سړی سیند ته وغورځي لامبو نه ورځي، ته لاندې ټوپ نشته دی چې په هغې باندې دی کیني، بل یو شی نشته دی او بلې غاړې ته څنګه وځي، ځان به څنګه راوباسي. په د هغې انجام او نتیجه به دا وي چې هغه به ډوب وي. عموما د خلکو دا سوچ دی، خصوصا د نوي رڼا والا د خلکو، دی وایي چې فتنه راشي بیا به ورسره ګورو، چې قبر ته لاړ شي بیا به قبر سره ګورو، چې آخرت ته لاړ شو بیا به ورسره ګورو. نه، میدان ته چې ځان ور اچې او میدان ته دانګې، د هغې دپاره به تیارې د مخکې نه ځان سره کړي. تا به توره د کور نه اغوښتي، اس به دې د کور نه ځان سره روان کړی، په هغې باندې به سور یې، نیزه او برچه به دې د ځان سره اغوښتي
آلته بیا له د دشمن سره جنگي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د دې اجتماع مقصد همدغه دی چې مونږ کې د آخرت فکر او سوچ پیدا شي. دغه وخت کې د فتنو په دې دور کې مونږ ته څه کول پکار دي او مونږ ولاړ په کوم ځای کې یو. زمونږ منزل مقصود مونږ ترلاسه کړی دی او که زمونږ نه ډېر لرې دی مونږ ته ښکاري نه. د دې خبرې احساس په دې اجتماعاتو کې یو فکر پیدا شي، بیا دغه فکر تاسو تیزوي او ګرموي نو کربوغي ته تلل ضروري دي. هلته وخت ولګوئ، سپینګیري لاړ شئ، ځوانان لاړ شئ، خپل بچي واستوئ، علما کرام لاړ شئ. علما چوټیانې را رواني په شعبان کې او د علماو دپاره دا ښه موقع ده. زه په خپله باندې تلم، زما د حدیثو د درس تقریبا 32 کاله کېږي او الحمدلله د حدیثو د درس په دوران کې زه تلم، ورځې مې 40 لګولې دي. علما کرام لاړ شئ. دا تحریک په دې باندې ځان پوی کوي، چل زده کوي چې ته کله په دې کې د نورو فکر کې الله جل شانه به تا ته هغه درکړي. چې کله انسان بل ته د خیر رسولو کوشش کوي الله جل شانه دته هغه خیر اول ورسوي. الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله جل شانه د بنده مدد کوي کله چې دغه کس د بل مسلمان رور مدد کوي. یو سړی چې بل ته دعا کوي هغه زر قبلیږي. الله جل شانه چې ته بل ته دعا کوي تا ته اول درکوي هغه چې تا سره د بل د رور د اولاد د کور د معاشرې د ملک د وطن د کلی د خار د هغې فکر پیدا شي الله جل شانه به تا ته هغه سونه خپله درکړي. نو عرض مې دا کولو چې څومره رونه په دې اجتماع کې ناست یئ. اجتماع خو تر سبا پورې انشاءالله جاري ده. سبا پورې د مولانا او د حضرت به انشاءالله بیان کېږي، هغې ته غوږ کېږئ، لیکن په خپل زړه کې اوس ځان سره فیصلې وکړئ ځکه چې ستاسو په دې وطن کې دا اجتماع دا مسلسل کېږي. الحمدلله کسان راځي، ډېر راځي، لیکن په دومره باندې اکتفا نه ده پکار او ډېر زیات ملګرو سخت ضرورت دی ځکه چې دا خیر چې خور شي په دې کورونو په دې علاقو باندې. الله پاک دې مونږ ته په ښو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله جل شانه دا اجتماع کامیاب کړي، د دې علاقې او د ټولو مسلمانانو دپاره د خیر باعث او ذریعه وګرځوي.